أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة البقرة شروع. مخي الله رب العزت پنځه صفات د متقین بیان کړل. بعد آغی حکم دنیاوی ذکر کو اولئک علی هدى من ربهم. بعد آغی حکم اخروی ذکر کو اولئک هم المفلحون سرا. دیدنا الله رب عزت د دویمې فرقې بیان کوي چې هغه کافران دي او د هغې درې صفات به الله رب عزت ذکر کی. ان الذين يقلنا كسان كفروا چې کفر کړي سواء برابر ده عليهم پدی باندې انذرتهم کتویر دی لرا اے پیغمبر ام لم تنذرهم او کوي نیر دی لرا لا یؤمنون د ایمان نراوړي. نو یو صفات د دیو دا کفرو کافران دي. دویم صفت دا سواء علیہم برابر دا پدیو بانے کویر دی لرا اے پیغمبر او کوینیر دی لرا داغی ویرول او نوی رول دا دوار برابر دی. او دریم صفت اللہ ذکر کو لا یؤمنون دی ایمان نروڑی. و آیات کریمہ بانے اشکال او سوال دار آزی چې ډېر کافران خدا سیو اغي ایمان راوړی لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې دې ته حبر الیهود دا ویل کېدو د یهود لوی امام عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ اغي ایمان راوړی. خالد ابن ولید رضی الله چې کافرو د جنگی لخر کمانډینګ او مشربا خالد رضی الله تعالی عنہ کولا ایمان راوړو دارنګ نور ډیرو کافرانو ایماندار وړو. نو څنګه الله دلته فرمای چې دا اغي ویرول او دا اغي نو ویرول دا برابر دی او د ایمان نه راوړي. نو دی خو ایمان راوړي. جواب مفسرین ذکر کړی دی چې دلته کفرون مراد هر کافر مراد نه دی بلکې دلته ضدی او عنادی کافر مراد دی چې خو ته حق ظاهر شوی دی او حق نه پزړه کې معنی خود ضد او د عناد د وجنه نه معنی لکه ابو جهل شو عتبہ او شیبہ دلش دغه مراد دی. ضدی کافر مراد دی هر کافر مراد نه دی. ختم الله على قلوبهم او مور لګولې الله على قلوبهم پزلو دی باندې وعلى سمعهم او په غوږونو دی باندې. قلوب مفسرین ذکر کوي دی قلب ته قلب د دی وجه ویل شي لنقل من حال الى حال دا یو حال نه بل حالت داوړي. دی وجه پیغمبر اسلام به دعا کوله اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اے د زړونو اړون کیا زمونږ زړونه په خپل تابعداري باندې کلک او مضبوط پاتې کا. وعلى ابصارهم او پسترګو دی باندې غشاوت پردې دی ولهم او د دې د پارا عذاب عذاب دی عظیم لوی. نو دا حکم اخروی الله ذکر کو چې آخرت کې د دې لپاره لوی عذاب دی. دې دین الله رب عزت تو دریمه فرقه ذکر کوي او داغه بدري صفات ذکر کوي چې دریمه فرقه دا منافقان دي. منافق دی ته وی چې ظاهری دا د باطن سره برابر نه وي. ظاهر کې یو شانت یو باطن د دې بل شانت دی ته منافق ویلش. ظاهرا دا دعوت اسلام کې خدارنګي باطن کې دا اسلام نه خارجي او کلمه دا نه وي.
ومن الناس یو بعض د خلقنا مناسو کو یقولو چې وی آمنا بالله منګ ایمان راوړې په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت وما هم بمؤمنین او نه دی ایمان راوړونکي نو دا یو صفات شو دیو چې دی ظاهرا په خوله باندې به وایي منګه ایمان په الله دی په ورځ د آخرت باندې دی خو حقیقت کې او زړه کې دیو ایمان نشتا دویم صفت الله ذکر کوي یخادعون الله او دی ټګي کوي د الله سره په خپل زعم او په خپل ګمان کې والذین او دا کسان سره امنو چې ایمان راوړي آیات کریمه باندې اشکال دارازي چې مخادعه او دوکه خدا چا سره کېدلی شي چې څوک عالم الغیب نه نو الله خو عالم الغیب دی نو د الله سره څرنګه دوکه کیږي مفسرین جواب ذکر کوي دا په حذف د مضاف سره دی اصل عبارت دسې دی یخادعون رسول الله دی دوکه کوي د الله د پیغمبر سره د الله د پیغمبر سره دوکه کول دسي د الله سره دوکه کول دی دویم جواب مفسرین ذکر کوي دا مخادعه د دیو په زعم او په ګمان کې وا په خپل ګمان کې دیو به چې بس د الله سره دوکه کو نور د الله سره دوکه دا نشي کېده او یا اصل کې د یخادعون الذین آمنوا دی دوکه کوي دا کسان سره چې ایمان راوړی دی مؤمنان سره دوکه کول یا دریم جواب مفسرین ذکر کوي چې دا مخادعه او دا دوکه د دې نقصان راجع الیهم د دیو نقصان راجع دی دیو ته وما يخدعون او دی دوکه نشي کولی الا انفسهم مگر د خپل ځانون سره الا انفسهم دا چې دی مخادعه او د دوکې نقصان دا براجع کیږي دیو ته نقصان به دیو ته رسیږي وما يشعرون او دی نه پوهیږي شعور الله تی نپی د شعور وکړه شعور دا حیوانات او ډنګرو کې دا پکې خو علم پکې نه نو الله تی نپی د شعور وکړه چې تاسو ډنګرو نن ډیر لاندې وای ځکه ډنګر او څاروي کداین دا تر خټ کې نه او کمر نه گزاري نو هغه ځان بچ کوي او شاته کوشش کوي چې دا مې گزار نه کی ځکه شعور پکې دی نو الله نپی د شعور وکړه دیونه فی قلوبهم مرض پزړو د دې کې مرض دی فزادهم الله مرضا نو زید بکی الله د دې مرض ولهم عذاب علیم او د دې لپاره عذاب دردناک دی فزادهم الله مرضا نو الله رب عزت زید کو دی هغه بیماری دا دوه قسمه بیماریاں دي یو جسمانی بیماری ده دویم روحانی بیماری ده جسمانی بیماری دا چې سړی بیمار شي تب راشي زکام وي یا بل بیماری راشي بدني نو دې ته جسمانی بیماری ویل شي نو دې لپاره خلک څه کوي علاج دا کوي او دویمه روحانی بیماری دا چې هغه مرض د جهل دی بد عقیده ده عداوت او دشمنی د پیغمبر اسلام سره ده نو دلته مراد جسمانی بیماری نه ده بلکې روحانی بیماری دا چې هغه عداوت د پیغمبر علیه السلام سره دی خو آیات کریمه باندې اعتراض دا راځي چې هر کله دی بیماران دي نو دیو د علاج د پاره الله رب عزت دوايي دا ول نه را لېږي دیو کوم بیماری چې دانو دی د بیماری د پاره الله دوايي ول نه را لېږي علاج جواب مفسرین ذکر کوي چې الله د دیو د بیماری د پاره علاج را لېږلی چې هغه قرآن دی نو پلم یعالجو پی شفاء القرآن نو دیو علاج انکو په شفا د قرآن باندې نو بدله او جزای دا شو پزادهم الله مرضا نو الله زیت له دیو مرضن بیماری یا دویم جواب مفسرین ذکر کوي دا سبب د دیو د بیماری د زیادت داو
چې عداوته ومخادعة الله والمؤمنین، چې د الله رب عزت سره په خپل ځام او په خیال کې دوکې کول او د مؤمنانو سره دوکې کول، نو دا سبب د دیو د بیماری د زیاتوالي. ولهم او د دیو د پاره عذاب دی علیم درناکو بما کانوا یکذبون، په سبب دا څه چې دوی تکذیب کوي.